چې ذکر د ښکلاوي نو د سواد ذکر به کېږي، چې ذکر د ښکلاوي نو د سواد ذکر به کېږي، او دا ځکه چې دا سیمه له جماله خالي نه ده. او دا نن چې موږ کوم ماحول د ذکرالو که نه، موږ خو داسې راوتي یو په چکر باندې چې لږه آوټینګ وشي او دا ملګري لږ خوشحاله شي. نو خو دا کوم ماحول چې راووتو، نو ما ته په دې وخت کې یو شعر را یاد شو. جانماز مې هم ولیدو او رباب او ستار هم ني. نو هغه یو شعر دی چې زه د مذهب پوره قایل یم، کلتور هم پیژنم. زه د مذهب پوره قایل یم، کلتور هم پیژنم. رونی ابرزونه خبر ده جانتي په کله خلک راوته د دنیا غن خلونه لکانو چې کړي د په روډ کې گزار کړي دي، هغه روډ بیا نه ښکاري ځلکه. نو دا لکه که دا وګورئ په دې طرف باندې هم دا تاریخي شنونه لګېدلي دي، لور، ټوپک او منداڼو جغ، او دې طرف باندې هم نو دننه ته هم ښیم چې دننه څه. السلام علیکم ګرانو کتونکو، نن تاسو ته زه د ظاهر شاه خان رورجان دا میوزیم خیم، دا غو دیره ده او هغه په دې کې دا میوزیم جوړ کړی دی. نو زه غواړم چې تاسو ته لږ د دې حوالې سره لږ ډیټیل درکړم. که تاسو اشاړي ته راشئ نو په اشاړي کې د هغه په دیره کې دلته کې تاسو دغه کتی شئ او تاسو به خوښه شي. او دا دیر هر ټایم کولی وي، هغه یې اړو باندې هم نو را سره اوسئ چې چا سره به خبرې هم وکړم پکې. کم چې د تاریخ سره تعلق ساتي دا تاسو کتی شئ اسلحه پکې د کم چې زمونږ مشرانو به استعمالول هغه شیزونه موجود دي. ناز صاحب سره اول خبرې کوو، څه وایې په دې حوالې سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله ستاسو د مینې ډېره زیاته مننه. څنګه چې تاسو ذکر وکړو په اشاړي کې یو چې د ظاهر شاه خان رورجان په حجره کې ناست یو، تاریخي حجره ده، د پښتنو د مشرانو حجره ده. او په دغه حواله باندې زموږ سره لالاجي ناست دی، ابراهیم دیولی صاحب، هغه به تاسو ته بریفینګ درکوي. زه به خپل یو شعر د سواد په حوالې او د موقع په مناسبت باندې ووایم چې ذکر د ښکلاوي نو د سواد ذکر به کېږي، چې ذکر د ښکلاوي نو د سواد ذکر به کېږي، او دا ځکه چې دا سیمه له جماله خالي نه ده. نو بس په دغه حواله باندې تاسو پوښتنه کړې ده. زمونږ سره چې کم ملګري راغلي دي، ګړی دا زمونږ مشر دی او نور ملګري د هغې تعارف تاسو هم وکړو. لالاجي به د خپلو خبرو کې ذکر وکړي. نو د دې حجرې په حواله باندې یا دلته چې دا کم کلتوري څومره زمونږ د مشرانو د وختو کم د ژوند ځواک د استعمال ضروري څیزونه وو، په هغې باندې به لالاجي تاسو سره خبره کوي. بلکل مننه جي، مننه جي. ابراهیم صاحب تاسو څه ګڼئ لکه نن په دې کې موږ لاټین هینو، امسا هینو، یوه هینو، او مطلب د هغه وخت نو څه وایې تاسو؟ شرینداده صاحب ډېره مهرباني ستاسو. او دا نن چې موږ کوم ماحول د ذکرالو که نه، موږ خو داسې راوتي یو په چکر باندې چې لږه آوټینګ وشي او دا ملګري لږ خوشحاله شي. نو خو دا کوم ماحول چې راووتو، نو ما ته په دې وخت کې یو شعر را یاد شو. جانماز مې هم ولیدو او رباب او ستار هم ني. نو هغه یو شعر دی چې زه د مذهب پوره قایل یم، کلتور هم پیژنم. زه د مذهب پوره قایل یم، کلتور هم پیژنم. زمونږ حجره کې جانماز او رباب دواړه شته دی. دا داسې ځای دی چې دې له د پنجاب نه، د چین نه، دنبل ته مختلفو علاقو نه خلک راځي. او دا ظاهر شاه رورجان یو میوزیم راخ کړی دی، لکه څنګه چې تاسو وګورئ په دې کې چې کوم دی زمونږ د هغې وخت د پخوانیو هغه ټول اوتار دلته کې پراته دي. نو زه ظاهر شاه خان ته هم خراج تحسین پیش کوم، ځکه چې دا څیزونه لکه موږ جوړ شوي، زمونږ راتلونکی نسل به په دې کې بیا یو څیز هم نه پېژني، که دا موږ یې جوړ کړو. نو دا هغوی یو میوزیم راخ کړی دی، دې د مختلفو علاقو نه خلک راځي، هر یو شی په دې کې پروت دی. او دا زمونږ د حجرو هغه موږ ته تازه کوي. زمونږ حجرې به داسې ویل که نورخیانې داسې به ویلو که کالجونه او سکولونه، په هغې کې مشرانو خبرې کولې، په هغې کې به کشران چې به څومره وو، دا مشرانو دومره احترام به چې هغو به خبرې نه کولې، سا به یې نه اخېستو، خو مشرانو خبرو ته به لکه غوږ ایښولی. اوس که تا خیال کړی زمونږ د تعلیمي ادارو نه چې خلک راوځي
پرونی یا پرونی خبر ده جانتیب کلن خلک راوته د دنیا غ نخلونه لکانو چې کړی د په روډ کې گزار کړی دي هغه روډ بیا نه ښکاري ځلکه نو دا لکه پکار د چې څنګه نه راوځي چې هغه تربیت وکړي هغه تربیت دا تربیت په خو په وجرو کې وو دې مشرانو به خلکو خبري زده کړل هغه خبري به کوم دی او تاریخي اهمیت به لاره نو الله یو کې زمونږه په تعلیمي ادارو کې په وجرو کې هغه دور دغه بیا به حل شو زمونږ نوې نسل ته د ډیګزانو ضرورت نشته او تربیت ضرورت تربیت بیخي ختم دی نو الله دې وکړي دغه زموږ به حل شو دا مېلمانه نور هم راغلي دي زموږ ډېره شکریه ادا کوم زموږ ملګري شاته روان دي نو موږ ټول چې ورپسې آرام وکړو ټیک ته دی بالکل صحیح دی غړې دا د مشران به دا ځای کې غړې دا تاسو دا ځای خوښ شو کنه زما خو ډېر خوښ شو دا ما د ورځو دا سامانونه چې پکې ما ولیدو زما د اړه جم دی دې کې یوه ده جغ دی سربانډ ده او په دې کې ده دا نومونه ګوره مال هم نه راتله او نو زه به دا ویم چې توره او ستار دا زما اړه ته ډېر پرېواته صحیح ډېره مننه جی زه تاسو ته لږ غونته کې دا خیم تاسو کتی شئ چې په دې کې مختلف څیزونه پراته دي او لکه د وی سی آر کیسټ دی روډو دی پکې ریډیو ټیپ دی پکې که نه دا ببوز دی داسې مختلف پڼې او ډېر ښه ښایسته یو دغه ماحول جوړ دی نو دا ډېره کولاوي او تاسو دلته راتلی شئ دا د یو خپل لوکل میوزیم دغه جوړ کړی دی نو ډېر ښایسته دی او ډېر ښه دغه دی د بود تهذیب هغه اثار پکې هم پراته دي کیږي او د بوتان ها دا بالکل دا تاسو کته شي دي کې دا اوس وګورئ نو دا ګنداره تهذیب دی خواته هغه سٹور کړی دی دلته کې هم دا د کودرو او د کم کاڼي چې کم دی بدمد اثار تاسو کته شي گوتم بود مجسمه دا هغه مجسمه د گوتم بود نو ډېر زیات اسی ناسب تاسو څه ګڼئ زما خیال دا خو یو قسم له خدمت کول دي د علاقې زمون د کلچر کنه زمون د ثقافت جی بالکل او اصل دا خبره تاسو بالکل صحیح ده کانی کرخه ده جی زمونږ مطلب دی چې څومره دورونه په دې څونه تهذیبونه تیر شوي دي د هغوی هغه اثر محفوظ کول راتلونکي نسل ته دا د تاریخ یوه حصه ده که نه مطلب دی که څوک سرچ کوي نو هغوی د دې نه ښه استفاده کولی شي چې یاره دلته دا قسمه مذهبونه تیر شوي دي قومونه تیر شوي دي بالکل نو دا محفوظ ساتل یقینا چې دا یو لوی کار دی بالکل هغه به دروش خیره کېږي دا اشاړی کلی دی نو دلته دا دیره چې دا د هغه دیره ده او دې پسې دا مخامخ چې ده د قاسم خان دیرې خان دیره ده او په هغې پسې ګاونډي چې ده هغه د ایوب اشاري مشر او ایوب اشاري هغه مخامخ پخوانۍ را په دې ټول را سمڅۍ ډېر تاریخي ده اذن دې ما وکړو
Thank you.